یو ونې لاندې نری نری اور بلیدو. حضرت عمر ورغی، چې ورغی یو بوډای پرته ده او درې بچي ورته ناست او په اور باندې کټوۍ ایښې ده، خو چې دا بچي لوږه ډېر تنګ کړي نو دا کټوۍ کې سمسۍ ووایي، داسې کړ 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 آواز وشي، بچي بیا چوپ شي. عمر فاروق ورته وایي بوډای دا ولې؟ وی نن درېیمه ورځ ده چې زم نهر یم او دا بچي مې نهر دي، په دې کټوۍ کې مې کاڼي اچولي دي چې دا بچي مې لوږه ډېر تنګ کي او شور جوړ کي نو زه ورته پکې سمسی ووام، د دوی دا یقین راشي چې مور راته څه پخی لګیا. نن درېیمه ورځ ده چې دې بچو له په دې چل دوکه ورکوما. حضرت عمر ورته وویل بی بی تا د دې ځای امیرالمؤمنین ته ولې اپلای نه ده کړې؟ ایته دې رسایي نه ده کړې؟ بوډای ورته وایي د دې ځای امیرالمؤمنین دې خدای تباه او برباد کړي. اوس بوډای ته څه پته ده چې امیرالمؤمنین هم دا دی؟ وی چې ولې؟ وی زما څه کار دی چې زه به د امیرالمؤمنین دفتر ته ځما او امیرالمؤمنین ته به د روټۍ دپاره درخواست کوم، دا د هغه فرض دی چې راشي او ما ته ووایي چې بوډۍ تا ته څه تکلیف دی، دا د هغه فرض دی. حضرت عمر په ژړا شو، فوراً کور ته راغی، اوړی راواغسته او غوړي او ستوان او قجورې راغی، اور مړو بیا یې بلکو په خپله اوړه واغږل او روټۍ پخې کړې. بوډۍ م را پاسول او بچي م را پاسول، پې روټۍ وخوړوله، بیا یې ترې معافي وغوښته چې و بوډۍ که ستا په سر قیامت کې او د دې ماشومانو په سر ما نه جواب دلبي وشو.